بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اخلاص ویلفیئرآرگنائزیشن خادم الیاس سهارا د وخت د پیرخیل میخبند هغه کور سره یو مرګرو کم د غټ اختر په ورځ چې موږ تاسو ته پروګرام نشر کړی و زموږ د خور ده د هغه بچنګې دی کم چې د اختر ورځ پرې راغلی او په سر خو هغه چې زموږ د کپړو زموږ د پیزارونو هیڅ سوز دس نشته او هغه کور خو موږ تاسو ته ویلو چې پردی او د هغه کور یو وړوکی غونته منظر هم موږ تاسو سره ریکارډ کوو. دا دی چې په هغې باندې هغه کسانو کار شروع کړی دی خو بیا هم زموږ د علاقې څخه غیرتمند پښتانه وروڼه به داسې وو چې د اخلاص ته پروګرام نشر کېدو نه بعد دا ځمکه یې ورله داسې ورکړه چې د اخلاص په پروګرام چې کومې پیسې دوی لاغلې وې څه پیسې دوی هغه ورکړې څه سره د خلکو د پروګرام نه بعد نوره مرسته وکړه. په دې ځای باندې ځان له دا یو وړوکی غونته کې کوټه تاسو ته ښکاري چې آباد کړي د هلن سات د دیوارونو په ځای خو څه ټاټونه ماټونه یې تیتاو کړي خو انشاءالله ډېر زیات دی چې دا به هم آباد شي او د اخلاص ته برکته ستاسو غونته کې ښایسته وروڼو ستاسو غونته کې غیرتمندو پښتنو بیا له دې خور سره دونه مرستې وکړې الحمدلله چې دا چې نن برې کم ځګي کې ناسته را نو دا د دوی خپل ځګی دی. اول به مونږ د معاشرې چې کم پازیټیو میسج دی کم ښه خلک دی په معاشره کې ښه کردار ادا کوي د هغوی به دغه مې تاسو ته یو څو خبرې وکړې چې ستاسو غونته کې زموږ غیرتمند پښتانه موجود دي او د اخلاص د هغې پروګرام په برکت باندې زموږ دا مور زموږ دا رور زموږ کومه خور چې دننه ناسته د هغوی نن په دې ځګي کې چې کوم ناست دی نو د ټول د عمر د کډو ګرځېدو نه خدای پاک خلاص کړو دا په خپل ځای کې ناست دي. خو په دې کور باندې یوه مسله بله راغلې ده د هغې ذمهوار څوک دی د هغې ورځ د قیامت جوابدی څوک دی په هغې خبره به الله تعالی رانیسي څوک او د دې کور دا ډوبه کښتۍ ډوبه ورته زه یو ځل بیا ځکه یم ډوبېدو طرف ته روانه چې د دې ذمهوار څوک دی او دا کور چې کم مخکې د مشکلاتو سره و د دوی دا زندگی څومره په سختو سره او څومره په تکلیفاتو سره و ټیک ته کور خو دوی ته میلاو شو ځمکه په خپله کوټه کې د دوی شپه راغله خو د دې کور د مخ په وړاندې چې کم سفر دی نو دا اوس هم په کومه طریقه چې به کار ده وشي او په معاشره کې د غریب سړي احساس او غریب سړي ته د هغه حق میلاو شي نو هغه حق اوس هم دوی ته نه دی میلاو شوی. ولې نه دی میلاو شوی؟ په هغه ورځو کې ما تاسو ته ویلي چې دې ماشوم د 10م پیپر یې ورکړی دی اوس ته د ریزلټ راغلی دی دا پاس شوی هم دی 10م یې پاس کړی دی خو د سکول پرېښودو سکول یې ولې پرېښودو چې دا خو به یا د خپل کور ساتي دیاړي مزدوري به کوي یا به خپل سکول جاري ساتي. په هغه ورځ هم زموږ د دوی سره ډېرې خبرې تېرې شوې او د مور دا وینا وه چې زه ورته یم چې نور سکول مه وایه ځکه چې د کور حالات زموږ ډېر کمزوري دي. لکه ماشوم چې زنګ سر ناست دی د هغه خپله وینا دا ده چې زما ډېر زیات شوق کېږي چې زه سکول ووایم خو د مجبورۍ د لاسه د داخلې پیسې نشته بیا به دا کور څنګه چلیږي نو د هغې د وجې نه ما سکول پرېښودو. اوس فیصله یې هم په تاسو ده اختیار یې هم په تاسو دی. اخلاص ویلفیر به په کم ځګونو باندې په کمو کورونو باندې د کمو خویندو پسې په کمو بچو پسې او په کم ځګي به موږ دا کیمره ګرځو تاسو ته به داسې دا یو کیس نه دی دا یو ماشوم چې تاسو ته ښکاري د دې نه تاسو داسې نچوړ وباسئ چې د ټولې معاشرې حل داسې دی. غریب سړی که سکول ویل هم غواړي خو هغه سکول نشي ویلی ولې چې سرکاري داخله ستاسو د کالج څونه به وه تپوس دې کړی نه دی تپوس به څه وکړي هغه ته پته ده چې په جب کې 200 روپۍ نشته او داخله که 1000 یا 2000 دا به د کم ځای کې نازي بیا به د دې کالج خرچه د دوکه ټیک ته دی به په سکول کې چولې روټۍ نه خوري نهر به کور ته راشي خو د دې به کرایه لګي او بیا به د کور له هم څه دیاړي څه مزدوري څه کول غواړي دا کومه مور چې ناسته ده کومه خور چې دننه په کمره کې ناسته ده هغوی له به هم څه کول غواړي یوازې د تعلیم خبره نه ده. دوی خو سوال نه کوي په معاشره کې چاته لاس نه نیسي خو د دې ماشوم دا زندگی ولې د اوس نه د دوی د لاس تاسو لیدی شئ د دوی د خپې هم تاسو لیدی شئ په دې خوړ کې کار کوو دا موږ د کار د هغې ځګي نه راویستو د دوی دا ژوند به ټول عمر داسې په دیاړو کې تیر شي او چې کله د دوی دا زندگی داسې په دیاړو کې شي سبا به د دوی بچي وي نو یو دیاړي مار سړی به په خپل بچي څه غټ سکول وایي څه به بې تعلیمو کې څه به د هغه نه ډاکټر جوړ شي وایي څه به احساس د بل د اوښکو وکړي چا چې په عمر کې جړلې نه وي نو د دوی دا ژوند هم په تړتخو د دوی راتلونکي بچیان به هم په دقې خوړ کې شګي وباسي باجري به وباسي بیا د هغوی بچي نو معاشره کم طرف ته لاړه د دې یو انسان پسې چې کم د ورځ د قیامته پورې یو پیړۍ روانه ده دا به ټولو هم دقسې چلیږي ځکه چې د دیاړي مار سړي بچی ډېر کم به وي چې په قسمت باندې الله تعالی به هغه له داسې یو غټ مقام ورکړي یو غټ ځګی به ورکړي. ولې په معاشره کې داسې سوچ خلک نه لري د اخلاص یو تنظیم خو معمولي یو وړوکې غونته اداره ده خو چې د داسې خلکو د تعلیم او د دې باندې زمونږ غټ خلک دی زمونږ ستر مشران دی هغوی کار شروع کړي
دا بچی که سبا تعلیم وکړي ته یو نوکري میلاو شي د سکول ټیچر شي د ډاکټر شي د دې غریب د دې خاورې نه او د دې سخت زندګۍ نه وته انسان چې کله وځي او هغه ته یو مقام میلاو شي هغه سره احساس وي هغه به زما او ستا د بچي په معاشره کې د بل غریب بچي به احساس وکړي خو احساس به څه وکړي غریب بچی خو روان دی په ځمکه باندې ورننه کېږي په خاورو کې لویږي او په خاورو کې مري او په خاورو کې ښخېږي ولې هغه ته په دې ملک کې نوکري نشته هغه له تعلیم نشته هغه له هنر نشته هغه له داسې بل یو د عزت یو روزګار نشته چې هغه کیني او هغه د ځان سره بل غریب راټینګ کړي خو غریب همیشه دپاره په ښکته روان دی په ځمکه نه نوځي او چې کم په بره روان دي هغه ټول عمر په بره روان دي خبرې نن زما ډېرې اوږدې شوې او دوی لم پکې هم د خبرو موقع ورنه کړه خو په دې پروګرام کې داسې څه شته هم نه زموږ یو خوږ ورور مرایت به یې له 4800 روپۍ ورکړي وي هغه هم والله وړې دوی له یې ورکو خو د دې کور دا یو داستان مې سرخو چې ټیک ته زمونږ په معاشره کې زمونږ ډېر غیرتمند وروڼه داسې خلک هم شته ما تاسو ته ووایي چې د اخلاص د هغې وړوکي پروګرام د برکته ستاسو غونته کې غیرتمندو خلکو د دې کور حالات داسې شوه چې دوی اوس په خپل ځای کې ناست دي ټیک ته چې په دې باندې څادرې دي په دې باندې بوجۍ دي د دې سیمټو بوجۍ تاو کړي خو زګۍ یې خپل دی سبا به یې څوک اوباسي نه د چا اواز پې نشته کرایه پې نشته خو بل طرف ته پکار دا ده چې په دې سایډ باندې هم خلک لږ ډېر کار وکړي چې داسې بچي کوم چې په معاشره کې یتیمانان دي او د غربت څپېړې وهلې دي چې هغوی له موږ ښه تعلیم ورکړو نو معاشره به د دې نه جوړېږي د دې کور د دې ماشوم یوازې دا د دو خبره نه ده زموږ په معاشره کې چې کم کور له هم ورځو دقه ترتکې دي او داسې ماشومانان دي چې هغوی غواړي چې تعلیم وکړي په لډن ډېری کې بل یو کور ته ورغلم چې ماشومان 3 وروڼه او یتیمانان 3 وانو فسټ سیکنډ تھرډ پوزیشن اخیستی خو راتلونکي وخت د هغوی د تعلیم نه ډېر لرې ماته ښکاري ملګرو کوشش وکړئ چې داسې خلک د خپل ځان سره وچلوئ په معاشره کې نو که نن نوي کال بعد کال نوي 15 کاله یا 10 کاله بعد دا معاشره به جوړه شي ځکه چې داسې انسان ته د ځمکې نه راوچت کړي دوی له تعلیم ورکړي او دوی له سبا خله نوکري الله تعالی ورکړي په دې ملک کې نو د دوی سره به د غریب سړي احساس وي خو چې کله د غټې کرسۍ نه یو انسان پاسي او هغه ځای ته لاړ شي په غټه کرسۍ کینی او د هغه ژوند د خوشحالو نه وي او په خوشحالو کې تیر شي نو هغه داسې خلک نه وي هغه به څه احساس وکړي د داسې خلکو چا چې په عمر کې جړلې نه مورې دا راته ووایه د اخلاص پروګرام چې کله وچلېدو د هغې نه بعد ستاسو سره خلکو څومره مرستې وکړې او د دې کور څونه حالات بدل شو په هغې باندې یو څو خبرې تاسو وکړئ د هغې سره زموږ ډېر حالات بدل شو لکه زموږ سره د دې کور کې هم دغه وشو دا امداد وشو زموږ سره چا څه وکړه چا سره چا له 1500 راکړې چا له 1000 راکړې چا له لکه زما د زوی له چا 1000 روپۍ ورکړې ځان په خپل کور آباد کړه ځان سیمټ بوجۍ پرې راوړه ځان په بلاک راوړه لکه موږ سره د یو بل سره په دې کلي کې زموږ سره دا تاوان وکړو دې باندې ته خدای پاک راوستو خو په باندې کې موږ خوشحاله چې موږ د کړي د خلاصول نه ګرځېدو نه لکه خلاص شو خدای پاک په دې باندې ام ستاسو د مخه خدای پاک زموږ سره رڼا وکړه ټول کلي ته ټول محلې ته لکه خبره زما ښکاره مخکې هم وه او اوس ښه ښکاره شوه دا وخت زموږ سره زموږ ورور هم ناست دی کشر دی زموږ الله تعالی دی وکړي چې د دوی کوم ارمانونه دی الله تعالی دی هغه پوره کړي خو وروره دا راته ووایه په هغه ورځو راغلی وم تاسو یې پیپرې شوي دي او ریزلټ هم راغی سکول دی مخ په وړاندې جاري ونه ساتو د هغې څه وجه ده او مخکې دې څه اراده ده د دې خلکو نه دې څه غوښتنه جی زه خو مخکې داخله په دې نشم اخیستی چې لکه زه یو کس یم ما نور څوک د مزدورۍ نشته زه یم نو ځکه مخکې سبق ویم نو لکه پیسې نشته بل د کور خرچې دا چلول پکار دي زما سره لکه دغه څوک نشته چې ما د کور خرچه وچلي یا زما د کالج دپاره یا سکول دپاره څه خرچه ماته راکړي نو مخکې زه لکه په دې نشم ویلي ښه مورې د اخلاص په لار چې کومه ملګرو پیسې رالېږلې وي زنګ او مرایت به یې ته ملګري بیا څه پیسې ورکړي دي 4800 روپۍ دا اول تا ځان ته قبول کړئ او هغه چا چې رالېږلي هغې خلکو ته هم څه وینا ده بس هغه خلک ته زموږ دا وینا ده چې که زموږ څه په خوله نه څه راوځي نو هغې ته زموږ دوا راوځي چې زه هر ټیم چې زه په هغه ټیم ما ته هر ټیم ولاړ ما ته په مانځه کې مسله زه ناست یم ما ته یا هغه د هغوی هغه امداد ما ته یاد دی که زه په مسله ناست یم ما ته یاد دی که زه قرآن ته ناست یم ما ته یاد دی خدای پاک دې ورسره په هربونه ښه وکړي خدای دې ورسره په هر جانب ښه وکړي خدای پاک دې خپل اولاد باندې خوشحاله کړي او خدای دې خپل بچي کامیاب کړي او الله دې وله ډېرې تېرې ورکړي او الله دې وله عمره ژوند ورکړي چې چا زما سره دونه اخلاص وکړو چا زما سره دونه غمدردي وکړه خدای پاک د هغوی د غمدردي په هربونو باندې قبوله منظوره کړي موږ بېشکه موږ د مسافرو د برکته موږ په خپل کور کې ناست یو او موږ د اخلاص د پروګرام نه جوړه موږ په دې خپل کور کې ناست یو که نه د هغې نه مخکې موږ سره هېڅ چا
نه سره چا 200 روپو تاوان کوو نه چا سره 100 روپو تاوان کوو. ملګرو د اخلاص میشن دا دی په معاشره کې نه مونږ په چا باندې لاس اوچتو نه مونږ له دا حق چا راکړی دی، مونږ ډېر کمزوري یو، خو صرف او صرف دونه برته یم په څنګ کې چې زما دا رور زما سره ولاړ دی په ونه ټیک ته چې زما نه د دو قد زیات دی خو د دو ایس عمر نه دی، د دو 18 کاله عمر دی، په دو بسې د کور دا بوج وس په حواله شوی دی، په دقې خوړ کې وس هم دا لګیا و دا باجریان یې ایستې ده، تاسو ته د دو د لاس ښکاري داسې دي لکه کمري. کوشش وکړئ چې په خپل چاپېرچل کې هر یو انسان معاشره داسې نه بدلیږي چې یوازې به مونږ په سرکار ګوته اوچتو، مونږ به په خپل اپنے یا په ایم پی ای ګوته اوچتو. د هغې خلکو خپلې هم ډېرې زیاتې مسلې وي، د ټول قوم سترګې ته وي، هغوی ټول زګونو ته ځان رسولی هم نه شي، څه به د هغوی هم کوتاهی وي، خو څه به زمونږ هم نیمګړتیاګانې وي. ولې په دې علاقه کې به داسې خلک هم وي چې هغه به په اسلام آباد کې، په لاهور کې، په کراچۍ کې، په غټو غټو ځایونو کې په خپلو بچو باندې تعلیم کوي. که چېرې هغه دا سوچ وکړي چې زما 6 بچي په کراچۍ کې سبق وایي، دا یو بچی به زه دلته کې په بټخیله کې یا په چکدره کې به زه په دو باندې تعلیم جاري وساتم. او هر انسان داسې یو سوچ وکړي نو دا زمونږ او ستاسو دپاره صدقه جاریه ده. نه زه په دې کور باندې مخ احسان کوم، نه پې تاسو کوئ او نه به پې هغه حاجي صاحب کوئ. هغه له به الله تعالی دومره ورکړي وي چې هغه که دا یو بچی وغواړي نو د سکول د دو دا تعلیم جاري ساتلی شي. نو په محله کې په 10 کورونو کې به یو زمونږ داسې کونډه خور وي، یو به زمونږ داسې یو یتیم بچی وي چې هغه به د غربت ته لاسه د تعلیم نه لرې پاتې کېږي، محرومه پاتې کېږي. نو که هغه 10 کوره دا یو بچی د ځان سره مخ په وړاندې بوځي نو نن نه خو 10 کاله بعد به مونږ یو تعلیم یافته یو داسې معاشره ورکو چې په هغې معاشره کې به زمونږ او ستاسو بچو ته هم ډېر یو د خوشحالو ژوند میلاویږي. ځکه چې که په معاشره کې داسې بچی خدای مکه سبا نشهیي کېږي او نشې طرف ته زیات خلک ځي نو په هغې اور کې به د مالدار سړي بچی، د کمیشنر بچی، د ایم پی ایز، د ایم این ایز او زما او ستا بچي به هم په هغې اور کې سوځي. نو که چېرې دا بچی مونږ اوس د دې مخنیوي وکړو او دی د هغې اور نه بچ کړو، دوی له تعلیم ورکړو، دوی له په ملک کې یو ښه روزګار ورکړو، نو دی به هغه خپله زندګي مخ په وړاندې بوځي. او چې کله د غریب سړی بچی مخ په وړاندې ځي نو د هغې سره معاشره ترقي کوي. او که چېرې د غریب سړی بچی مخ په ښکته روان وي او غټ په بره روان وي نو دا معاشره هېڅ کله هم ترقي نشي کولی. الله تعالی دې وکړي چې زما دا ماټې ګوډې جملې داسې خلکو ته ورسي چې د داسې بچو زندګي به بدله شي. الفاظ خو به زمونږ دونه قیمتي نه وي خو دا خلک چې زما سره کم ولاړ دی دا ډېر قیمتي دی. مونږ به اول خپل ځان بدلو، د هغې نه بعد به معاشره بدلېږي. او د رب ذوالجلال نه مې دا یو دعا ده چې الله تعالی دې په هر کلي کې، په هره کوڅه کې او په هر یو ځای کې د اخلاص غونته ادارې قایمې او دایمې لري چې د خپل کلي، د خپل اولس، د خپلو کونډو خویندو او د داسې بچو ترجماني وکړي کوم چې ډېر بېوسه دي. د کیمرامین ذکریا سره الیاس سهارا له ورکه اجازت د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.